الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين درود شريف بوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلی په منبر ناسو او خلکو ته ویلي تاسو چې څه تاسو معنا کوي نو زه به جواب درکوم نو پکار دا و چې دوی داسې تاسو نه کړی وي چې کوم دوی ته ضروري وو یو کس پاسې دا هغه ته اے د خدای پیغمبر زما پلار څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا پلار حذافه دی نو داسې تپوسینه ته شروع کړو الله دا آیت نازل کړ داسې تپوسینه مکوئ اسینه ستاسو بارکه وحی را نازل شي او بیا بخپای ذکر پیغمبر په خبره خوريش په خلی خو خدای رښتیا جاری کوي ستا پلار بل سو کی تر بل چا د نطفه نه پیدا اینو بیا بدر پورې خلق خان دي او دیم روایت دا ده ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو سړي نبی علیہ السلام ته فرمایي من ابي او یو سړی نو خوره کسه ورته اين ناقتی زما او خچې تر او خبه ورکه شو نبی علیہ السلام تبارک له او خمه چی تر دریم علی رضی الله عنه روایت ته دایت نازل شو لله علی الناس حج البيت من استطاع الی سبیلا یو سره پاسه ویا په کل عام هر کالی په پمنګ حج نبی علیہ السلام ته مخ وګرځاو دو درې کرتا سړی ته پوسو کو اخره کې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کما د تنعام ویلې ونه په امت باندې سختی را وستي وي او په هر کال کې بچی کم ده حج فرض وي تاسو سختی مکوئ خدای به در باندې سختی راوړي معنا دا داسې تاسو نه مکوئ چې هغه په امت کې د سختۍ ذریعہ جوړ شي الله وایي نو ګورئ دا آیت د دې سوالونو باره کې نازل شوی چې دی به تاسو نه کول هر کله چې دی سوالونه ډېر کړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا آیت نازل شي یا ایو الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تسلوا عن اشیاء تاسو ته پوښتنه مکوئ د سیسینو بارکه ان تبدلکم کچری خکار شي تاسو ته دا خبرې تسکم بیا بخف کی تاسو لرا وللما فيها من المشقت بیا مشقت وان تسلوا علی تاسو ته پوښتنه کوئ د دې سیسینو بارکه حين ينزل القرآن او په وخت چې قرآن نازلېږي یعنی فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم تبدلکم تاسو تبخکار شیدا سیزنا معنا دا اذا سالتم عن اشیاء فی زمنه چې په داسې زمانہ کې تاسو تاسو نه کوئ چې قرآن نازلېږي به ابداعها بخکار کوو دا غو سره ومتا ابداها چې کله خدای ښکار کی ساعت کوم بیا تاسو خپکی فلا تسلوا عنها ندا شان تاسو نه کوئ چې بیا په سبا خپکی تاسو په پوښتنه
داسې تپوس مه کوه چې بیا درته جواب داسې میلاو شي چې بیا خفای اکثره داسې کنه داسې تپوس وکړي نو بیا جواب ورته ورکړي نو بیا خفای استاد نام داسې تپوس نه پکار چې هغه درته داسې خبره وکړي چې بیا ته خفای صحیح څه الزامي جواب دري افالله وانا الله پکړه د تاسو مسلتکم تاسو د سوالونو پلا تعودو بیا دوباره کیږي ما دا د صحابه او شان دی افالله عنها یو طرف ته سوال کول سبد خبره هونه وا خو نتیجه یې پاتاوه جائز هوا کنه اغي تعالی وای مکه وای نو اغي بزرونو کې براتل چیرې موږ په غټه غلطي کړې ده نو خفقان به والله خو د دې درونو خفقان نه غواړي ورسره رسته وای اپ الله عنه دا د مقبولیت هغه انتهایی مقام دی اپ الله عنه پروا مکه وای چې سم کړی خدای درته بخلی والله غفور حلیم الله بخون کې صبرناک دی قد سألها پتاقی سره د دې سيزونو ته پوښتنه کړو یو قوم من قبلکم چې په خاص تاسو نو انبیاء او د پیغمبرانو نو پوجيبو بی بیان دي ته جوابونه ملاو شي په بیان د احکام داغي ثم اسبهو سارو بیا دی ګرځي دریو په دې باندې کافرین به ترکه مولا عمل اچامل پریخو بها په دې سره ما جعل الله ما شرع الله والله ندر واکړي من بهیرتن بهیرا ولا صائبتن صائبا ولا وسیلتن او نو وسیله ولا حام او نحام دا کما کان اهل الجاهلیت یفعلون او د جاهلیت خلق بدا کول خو الله ودا زما شرع نه دا تاسو د ځان نه جوړ کړي شرع ده شرع کما د چې کما د شارع نه منقولی بس شرع غدا کما د شارع نه منقول بحیرہ روى البخاري عن سيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للتواغيت پای منشي د بوتانو د پاره پای نرا رالوشي د تواغیت د پاره فلا يحلبها احد من الناس اسو کې نرا دغه کوي رالوشي تاسو به پوښتنه وای دا د دې بوتانو په نوم سره رالوشي به نو پای به نه خوري دې ته سوي دې ته بهیره وای بهیره و کچا د دې په اوس کله نشبي په کټه وړي کدا خلک کوئی کړه د زیارت ته چا دا چوکر پانه راو شو کولې د دیونه نه بیا په کټه وړي هټ هټ مليان وای کټونه به پیوړي او ناوړي اسی درو کوړي نو بل څه چل بې کنه دا زیارت نه چاړو وصایبا کان یسیبونها پر خودل بدیل الیاتم فلا يحمل عليها شيء اس چه به په بارول دته صایبا وای والوسیله الناقه البکر تازه ناقوا تبکرو فی اول نتاج لبل بونسا چې جلته سره به اول پیدا کړه پاول پیدائش کې وا دې زنانه راوړل ثم تسنی بعد به انصور پسې به اوخه پیدا شو فاصله به کې د مذکر نو وکانه سیبونه دا به پښکړه تواغیت د پاره ان وصلت احداهما بالاخرى ليس بينهما ذکر تاسو په دې خبره پوښتنه کوا سال بعد دوه په من کې وشو ذکر مذکر به پکې نو مؤنث جونګای به راوړي جونګای ورته مونږ وایي جونګای به راوړي جونګې به پکې نو تاسو په پوښتنه نو بدا به د بوتانو د پاره پرې خو والحام فحل لبل مذکر بل توي يضرب الضراب المعدود تب وهل کول وهل المعدود پشمیر
فایزا قضا زرا به چا وهل به پورا کړو ودعوه للطاغیت تواغیت ته به پرې خود وهل دا معنا دا اوخ بو نو په اوخ به د دینه حاملې کولې صحیح شو زراب هغه به محدود کارونه محدودی اوخ به په حاملې کړی بیا به ویلې دا بزرګ شه اوس دې دا ګناه کارونه دې نه کوي نو تواغیت ته به پرې خود دادی بوتانو په نوم دې بس د خپل وظیفه تر سره تاسو په پوښتنه کې نشئ سیاسی جدوجہد خپل ختم کا بسره اوس حواله کا اوس خانقاه ته حواله کا غب خانقاهونه او د ایمان جوړان وعفوه من الحمل او عفو به کده حملنا بوچه موجه به بنوري فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي حامي به ورته ولې ویلې ملای بچا شو حام بچا ملای بچا شو د سوړلای نه سو په نه سورې دا دې کړه و دا ثواب خبرې دي دا ثواب کارونه کړی و دا ثواب و سم دې زیارتونو خلک ګری کړه دا ګډان مډان اول ته لاله ولكن الذين كفروا لكنا کسان چې کفر کړي جوړي په الله باندې درو په دې ځای کې و نسبت ویلې الله ته منسوب وي اکثر هم لا یاقلون اکثر نه پويږي چې دا افترادا اکثر نه پويږي چې دا افترادا ولې لانهم قلدوا فی اباهم زکذی په دې کې تقلید پلارانو کړي ده او پلار نکته به زمونږ څه دلیل معلوم موچاوي کو او په خانو مولانو په صدقه دو پانی نه دی ویلي او هم دا کتابونه ویلي دي من نه اکثر بیا دا وای او هیڅ د کدو پانی ویلي دا چې دا کنه او داخله کوئی ګوره وای د مړی روح راځي د تلوي ختورز پورې ار ورځ راځي او په دې دروازه کې ولاړی او چغي وای چې ما پسې څوکای او بیا ورته په قبر کې بلاغان راځي او دا ماران او دا حلوا چې اور پسې په خیر نو دې مار لا پخله کې دا حلوا ورغورځي کیسته تلاش دا ملایان ورته وای دا حلوا وکوي ها بیرو غړی وای تراش سستا والد سے مبارک میں په خوب لیدا او چې وای چې په واسکټ کې می 10,000 روپۍ خېدي هغه به مولوی صاحب لور قسم دې چې دا ملي دي چې دا سیملایان کوي ګوري او دا چې چل دې بیرو ته وخاندې خو مې کړ دا سیملایان ملي دي دا چې په پوهې دا ټولې دوکې کوي دا تعویذګری مليان څنګه دوکې کوي او د څه چل دی او تاسو دی تعویذګری ټول دروغ جن دي دا تعویذګری ملایان قسم دې ټول دروغ او تاسو چل دی او تاسو دی او دا به تاسو ټول دروغ او دا ماته اجازه ده اجازه پکې چا راوسته ده اجازه ده حدیث کې راغلي دي کړه دا شاید د علاج ده دا د علاج ده دا د فضائل قرآن کې شته کنه حدیثونو کې دا شته کنه تاسو په حدیثونو وګورئ او یا په کتلی او یا کتابونو وګورئ د حدیثو دا وایي کنه اجازه نه پکې څه ضرورت ده اجازه شیخ امان الله صاحب رحمه الله بدا خبر ډیره کوله وای طالبان بوتلان دی چې موږ له پیر څخه وایي غټ پیر نه یم ترمذی فضائل قرآن به چې موږ له ویلې او وبستا سے د زمان تر طرف نه اجازه ده بس دا وای اجازه پکې څه شي سو بدا اجازه شو تاسو په پوښتنه ا دوکا کوي وای چې بل چاله څوکلار نشي تاسو تعویذ نه کوي که څوک در دراغله چې د سر درد تعویذ را توکا یا څه پکې ورته ولي کده قرآن آیات یا حدیث بدا اجازه شو تاسو په پوښتنه نه دا چې دوکا دا کشکار ټول ځان له محدود کړي چې بل چاله څوک ورنشي دا سیده کنه د عبد الله ملک قسم دې ګوره ټولې دوکي رواني ټول خلکو دوکي هغه دکانداري یو دکاندار په دې خوخي چې خواته بل څوک بل دکانو باسي نه خوښ کنه د قشار ملایان په دې نه خوخيږي دا دکانداري روانه کړي نو دا ګوره ټولې د ځان خبرې یو غیب جوړې کړې وي او سیم جوړې نو ګوره
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل دیتا ویلے شی تعال وراش الى ما حوثتا انزل اللہ چا اللہ نازل کری دی ویل الرسول رسولتا منزل اللہ تعالی و ملیان پدے کی دوکش ملا بھئی روان بھئی دمونو پسی اپلان کی زیتا زمما تر استاد سے قیسا کرے وا چشپولی لمی بیولی خوشپولی بابا زری کی رکم اولا و دیور در ناسو دمونو زما استاد سے دیر بزرگ سڑے ہو دا سکار دیکھن علماء دا سکارو کی متاثرش دی صحابہ کی ہو نقد ملا دے حافظ دے دی چیدگل قاری صاحب دی استاد دے حافظ گئی طالبانو مکتب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل دی تویل شی تعالی دا خود خیست سبق خدا با دی پکرا وستے و چا باوری دلے خدا خدا کنا راونا پکی دا خود دی عبرت خبری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل ویل شی دی تعالی سبق نوزم گوری بہر طوری خبری بسبق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکلوی علیہ شدیت تعالی وراش الہ ما حوستان زل اللہ چالا نازل کرے ویل الرسول رسول تیلا حکمی من تحلیلی ما تحرار حلال ولد آغسنا چتاسو حرام کری داغا قالو دی وی اسفنا کافینا منتکافی دے ما وجدنا لی آبانا چمن پیدا کری دی بائی بانی بلاران دے دین و دے شریعتنا اللہ تعالیٰ وی حسبهم ذالک دیدہ گمان کئی ولو کان آباهم اگر کبلاران دے دی لا علمون شیئان نپویگی پیچی ولا تدون نپس ملار برابر حق لرا استفحام دے انکار دا پارا دے یا الذین آمنوا ایمان خاوندانو علیکم انفسکم لازم کئی بزانون استاسو احفظوها دخبرو زانون حفاظت بکی وقومو بصلاحها عودر گئی پصلاح داغی لا یدرکم من دل اذا اهتدیتم ضرر نرسی تاسو ته چې څوک بیلاری شي چې کله تاسو په سمه لارې ای فتنو دور راشي خلک بیلاری دي نو بیا غم مه کوه چې خلک ټول خراب دي ځان غم بیا کوه قیل چاوی دی مراد دا دی لا یدرکم من دل من اهل الكتاب وقیل چاوی دی مراد غیرهم دا حدیث دا بی سالبه خوشنینا او سالتو عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایتمرو بالمعروف تاسی امر بالمعروف کوئی وتناہو عن المنکر حتی تردی پریدار ایت شحن متعان بخیلیو گوری متعان چی خلق تابداری کئی و حوان متباعد وعیشات گوری چی خلق تابداری کئی و دینو گوری و دنیاو گوری موسرا چی غرق رلیشی و اجاب کل زیرائی بیرائی او ہر سڑے تا خوشالی ہر زیرائی خوشالی پر آئے بانے ہر سڑے پخپل رائے بات دیجی دسی زمانہ رائشی چار سڑے پخپل رائے روانی پل رائے تدین وائی لکد آوز زمانہ مبالے کا نفسک بیا لازم دے پتا بانے پل زان بیا دنور خلق فکر مکوا بیا مراقبو تزور ورکا علی کا نفسک یا صرف مراقبہ بس رواہ الحاکم وغیرہ دا زمانہ دا طالبان لوائے دا کار مکہ ونو مخص مقی تا نور زور مور کئی قسم دے گوری دا تصویرین پا دے فیس بکنو کی خواری سڑے حیران او سڑے حیران شیچی دا تا او طول سبق وقت پا دے بانی مصرف پای او سبق دے ملامات تا ایتا طالبان لوائے ذرابا زیدن ترکیب تا پوستے ہو کہ قسم کا پوری او پا دے دیر دشارا میں تو گنو بانی خبری پا دے کی سڑے حیران الاللہ مرجکم خاص اللہ تواپس استاسو دا جمعہ طولو فینبیوکم بیا بتاسو خبر کی بیما پاسو کنتم تعملون فیجازیکم بی تاسو بجزا دے کی پدی نو خکال دارا چی سڑے دزان اصلاح کیا دزان اصلاح پدبو طریقو دی وقتی کی گی یو تبلیغی جماعت سر سڑے وابستشی او یو دا صحیح پیرانو سر اغی سڑی دا اغی اثر پسڑی کی گی نو عمالو کہ اصلاح دا سڑی راشی عمال دا سڑی سمشی عمالو جذبہ دا سڑی سر پیدا شی پدیو که دیر اثر دے احسی صحبت کی دا دی آغا انعکاس پا سڑی بانی ہوشی دا عبادات و جذبہ سڑی کرا پیدا شی پیرانو تبلیغانو دے دو رلو سر تعلق دیر ساتھ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان خاوندانو شہادت بینکم دا واقعہ داغی واقعی بارکی نازل شوے دے
چې دا واقع رسته جلالین مولا په خپل بیانې چې سړی مړ شوی او دوه مرګري ورسره او دواړه چې کوم دی نصرانیانو او هغه ورته وصیت وکړو چې دا زما مال به کور ته ورسوئ او بس هغه ایسته مړ شو او هغوی ښخ کړ او مال یې کور ته راوړو خو هغه مال کې پټ یو لیست ختم برابر کړی و د مال لیست یې پکې لیکلی و دا دي پکې په سامان دوی خو دې نو خبر چې خط یې پکې لیکلی دی نو هغه سامان کې یو د سرو زرو جام هغه جام دوی پټ کړ خرڅ یې کړ او پیسې سره تقسیم کړي صحیح شو او دا نور مال یې ورکړي چې دا ستاسو صاحب مړ شو دا مال دی هغوی چې مال واخیسته وایي ښه کور ودان خدای دې سره ډېر ښه وکړي چې تاسو زموږ مړی ښخ کړی دی خو چې لیسته یې وکتل هغې کې د سرو زرو جام و په مال کې سامان کې د سرو زرو جام نه و نو جګړه وشوه هغوی ویلې مونږ قسم کوو چې مونږ نه دی اخیستی قسم یې وکړو بیا دا جام د یو سړي سره وخوت وایي څنګه دی وایي د دې دوو کسانو نه مې اخیستی دی اوس په دې کې شک شوی دا نور ودرول چې تاسو قسم وکئ چې یاران دا د دوی اخیستی دی نو هغوی بیا قسم وکړو داسې طریقه ده داسې پې پوه شئ ګورئ یا ایو الذین آمنوا دیوان خاوندانو شهادت بینکم گواہی ستاسو په منځ کې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي یو ستاسو ته مرګ ای اسبابو حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنان دوه کسان دي ذات الانتقام د انصاف دی منکم ستاسو نه دا خبر ده په معنا د امر سره لیشهد او اضافت د شهادت بین تعالی الاتصاد شهادت بینکم دا مجازن و استاسو په منځ کې شهادت ده په منځ کې شهادت نه بلکې په واقعي شهادت دي وحین بدل ده د ایزانا او ظرف ده د حضره د پارا او آخران کیا دوی من غیرکم غیر ملتکم غیر ستاسو د دینه دو شاهدان مسلمانان یا غیر مسلمانان و ان انتم ضربتم سافرتم فی الارض که تاسو سفر کوئ پزمکه کې فاصابتکم مرسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ تحبسونهما دا دو کسان به ودروئ توقیفونهما و بیدروئ صفت د آخران دی من بعد صلات پس د مانځه د مازدیګر نه ويقسمان يحلفان بالله قسم کی بالله نرتبتم کستاسو پکې شکی شککتم بی ويقولان دی بویلا نشتری بی منګا ناخذ بالله سمانن قلیلا ایواز ناخذ بدلو چې منګه د دې په بدل واخلو د دنیا نه بیر نحلف چې من قسم کو نشد بی کاذب آیا گواہی کو کاذب علی اجری د دې وجنا ولو كان المقسم له چې چا د پاره قسم کوي یا مشد له ذا قربا خاوند رشدي قرابتي منا زمنا ولا نكتم من بن پټو شهادت الله گواہی د الله التي امرنا باقامت یا چې موږ عمل کړي په اقامت دای ان اذن موږ په دې وخت کې کتمنا ها کچره موږ پټ کول من لازمین د ګناهګار نه یو موږ به ګناهګار نه کېدا چې چلو راځي به ودرو داسې گواہی وو فین عسرا کبیا اطلاع حاصل شي بعد حلفهما پس قسم د دین اعلان نو ما استحق اسما چې دی مستحق د ګناه جوړ شوی دی اے پاله مایو جبو کار کړه دی هغه چې واجب د ګناه دی من خیانت او کذب په شهادت کې بین وجد ایتهما چې دوی سره پیدا شو مسلمه اتهمه بهما مثل داغي چې دوی ته تهمت ورکول شوی دی باغی باندې ودعیا دوی دعوه کړه چې نما ابتعاهو چې دوی دا اخیسته ده د میت نه او صالحهما بیاغي وصیت کړي ده دی لره په دې سره فاخران یقومان مقامهما دو نور بودریږي په دې بځای باندې په توجه دی یمین کې علیما په دې دا دو نور بده چانه په دې پر پوښي دا دو گواهان خو بداغه خلکو نه چا و مړي ورته وصیت کړي کو دا مال دا غي سره پیدا شي او هغه داوا کوي چې دا موږ ته مړی را کړی دی وصیت را تکړه ویا ته موږ اخیسته دی نو هغه مدعیان شو دا نور وس منکرین شو دا مړی وارثان نو اوس به دا مړی وارثان قسم خوري اخران یقومان مقامهما یعنی قسم په ځای به ودرېږي من الذين داغي کساننا استحق عليهم الوصيه چې مستحق جوړ شوی بودی باندې وصیت دا ورسه دی یبدر من اخران بدل د اخران الاولیان دی بالمیت اقربانی دی چې کوم نږدې وي مړی ته فقرت کې الاولیان اولین راغله د جمع د اول صفت او بدل د الذین
ويقسمان بالله دا بقسمون اخری پا اللہ بارے پا خیانت دا شاہدینو ويقولان ويبل شهادتنا يميننا قسم زمونگا حق اصدق دیر اشتیاده من شهادتی ما یمینی ما دید قسمنا وما تدینا من تجاوز ندے کرد حق ما پا یمین کی انا یقینا منگا بیزن پدے وقیل من الظالمین خما خاد ظالمان نئی المانا مانا دا دلیشد المحتضر على وسیتی مانا دا آیت داشا گوا دیونی سی هغه څوک چې د تمرګ نږدې په وصیت باندې دوه کسان و یوسیل الیه مادی ته د وصیت کی د اهل دین نه یو کړه غیر نه ان فقدهم کچری اهل دین نه نو اهل ذمم سید د سفر د وجنا و نحوی پاین ارتاب الورثه ورثه او شک او په ما پدې کې پیدو دوی داو کړه چې نو ما خان دي دوړو خیانت کړي بیا څه شي چې زمنګ د خپلوان نه څه شي خېسته دي او د پاهو یې ور کړي د اله شخص کم سړی تازامن د دې دا ګماني چې مې او سالو دا وصیت کړي په حلفان دې قسم وکي پاین طلاق کچری اطلاع حاصل شعر امارت تکذیبهما پنخی د تکذیب د دې دوړو چاغه ولنو دوړو تکذیب وکړه فدعیا دی بدا دی داو کړه په الله د فکون کې ودلرا نو مطلب دا دی انو حلف اقرب الورثه قسم بو کې اقرب الورثه علی کذب ما د دې بدروغ و صدق ما یدو والحكم ثابت في الوصيين حكم ثابت دی په وصیانو کې منسوخ دی په شاهدینو کې پوښي وصیان خو به قسم کوي ځکه هغه منکرین دي کنه او شاهدینو د پاره کې منسوخ دي ځکه دی خو چې کوم دی دی خو سړي دی خو مدعیان او مدعی د پاره قسم نشته کنه او کذا شهادت غیر اهل الملت منسوخ دي و اعتبار د صلات العصر د تغلیظ د پاره دی او تخصیص د حل پایت کې پښنه سره د اقرب د ورثه او نه د خصوص د واقع د وجنه ده التي دا واقعا دا نزلت لا نازل کړه شوی د دې د وجنا د آیت و هي ما رواه البخاری ان رجلا من بني سهم یو سړیو د بني سهم د قبیلینا خرج مع تمیم داری او د عدی ابن بدا سرا وهما دا دوار نصرانیانو فما تسهمی دا سهمی سړی مرشد صحابي بیار دي په دې زمګه کې لیس فیها مسلمان فلما قدما بترکت ير کله چې دي ترکه د دراوړه فقدو جامن یو جامع ورق من فزتن د سپینو زرو مخوزم بالذهب چاغي باندې خطونه د سرو زرو فرفع الى النبي صلی الله علیه وسلم فرفعا دا دوی اوچت کړ دا دوه کسان نبی علیہ السلام ته نزلت دا نازل شو فهلفهما قسم ورکړه دې دوړ تاسو چاغي ویل موږ نه دی اخیسته ثم وجد الجام بمکه بیا جام په مکه کې پیدا شو فقال اغه کسي ویل ابتنانا موږ دا اخیسته تمیم او دا دینا چې قسم کړو موږ دین اخیسته دا نازل شته فقام رجلان من اولیاء دوه کسان پاتې دل د اولیاء او د چانا د سهمینا فحلفا قسم او په روایت د ترمذی کې ده فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلفا وكان اقرب الیه او داد بنیزی او دتا او په روایت کې راځي په مریض فاو سایلیه ما دا سره مریض و دي چې وصیت کړو امر ورته کړو چې ورسې یا چې د پری خیریا حالتا پر ماما ته چې کله مون شو خزل جامه و د پاورې کا حالتا ما بقیه چې سباقیو ذالک دا حکم مذکور درد د یمین په ورا سوادنا اقرب دا ډیر نږدې ده اله دې تایاتو چراتګو کی دا شهود یا او سیاب الشهادت بشهادت سره علاوه په خپل صحیح طریقې سره الذي هغه تحملوه علی چې دی تاسو بار کوي پدی باندې من غیر تحریف ولا خیانت او اقرب یا قریب ده الا دې تا یا خاف چې دی ویری ګان ترت ایمان چرت نکړي شي ایمان بعد ایمان پس د قسمونه دینا دا چې تا په قسم بل قسم کوي دا ول رواشه چې سره په قسم کې رښتیا وي ولنه چې وای زما قسم رد نشي على الورثه باغي وارثان باندې المدعين چاوي داوا کوي ويحلفون غيب قسم على خيانتهم بخيانت داوي فكذب داوي فيفتزهون رسوا بشي ويغرمون او تاوان باور کی پلا یکذبون بیا په قسمونو کې څوک دروغ نه وایي واتقوا الله دا الله نو ورګه پتر کې خیانت او کذب سره واسمعوا دا خبر وره هغه چې تاسو امر کې به استماع او قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين لا هدایت نکي قوم ته چې فاسقین خارجي د اطاعت د الله نه
اللہ ان برابری سبیلی د خیر تا اذکر یاد که یوم اجمع اللہ الرسل اغورس چا اللہ برا جمع کی پیغمبران د قیامت تورس ویقول لهم اللہ بدی توی توبیخا لقوم زورن بقم تورکی ماذا اے اللذی اغسدی وجبتم به چتاستا جواب در کل چوو باغیبان حین دعوتم التوحید چکل خلق تاس توحید ترابرل قال دیبو الا علم لنا بذالک منتبد علم نشتا انکا انت علام الغیوب یقینا تخبوئی بغیب خبرو ما غابان العباد یا سچ غائبی دے بندگانونا ذهبان هم علمه لار بشی دین علم دے خبرو لشدت حول یوم القیامت دے سخوالی دے حول دے قیامت دورز و فضیعیم ثم یشهدون بیا بگوائی کئی بوممو لما یسکنون کله چې دوی سکون کې راشي اوس ګرداد کې آیات کې قال الله فاغو کې چلنا بو یا عیسی ابن مریم اوس کو نعمت یاد کا زمانه نعمت علیک والا والدتک فمور صاحب شکرها ازیت کا قویت کا چې تمه قوی کړه وروح القدس په جبرئیل علیہ السلام تکلم الناس فدا حال کې چې تا خبرې کولې حاضر کاپ نه پایت تو کا کې فل مهدی طفلا وکحلا په بډاتو کې پی د نزولو د دین دا معلومی کې چې نازلی به قبل السما یا نور بیا قبل الکهولت کما سبق بیا ال عمران پوه څه په مطلب باندې کړه کحلا ورته کوي دې کې دې ته اشاره ده چې دې برا کوزيږي او سپینګری کېږي وکهل تبرسيږي ځکه دې چې ورته شوی خو د کهولت زمانہ نه وکړه وإذا لم تکباو کی چتما په یک په کتاب او په حکمت او په تورات او په انجیل او تخلق باو کی کتاب جوړول د خټینا کایت تیری کثیرت تیری په شان د شکل د مرغ یو کا په سم د په معنا د اسمستو سره مفعول دی بیزنی پتن په غتی تا او کې او کپای کی پتکون تیرا تا غ تیر سی بیزنی بیرادتی و تبرو کو لک مها ولا برسا او تا بجوړول ما درزا دړان دو برګیان بیزنی و استخرج الموت با کتاب راوستل مړي د قبرونو نه ژوند دی بیزنی وایس کففت بنی اسرائیل او هغه کی چې ما بن کړ بنی اسرائیل د تانا هین هم وا کله چې دی قص کړو بقتلکا جیتهم باوکی چتارا تکڑیو دیتا بالبینات معجزات سرا فقال اللذین پسویلی واکستان چی کفر کڑیو دینا ان حازا ما حازا ندیدا اللذی جیت بی چتارا تکڑی دی پاغیبان اللہ سحر مبین مگر جادو دے کارا پیو خور کے ساحر عیسیٰ ساحر مبین دا غره دے عیسیٰ مشتاق عیسیٰ دے ویزا وحی تو باوکی چما وحی اکل حواریینو تامرتهم علا لسانی ما ورطا مرکو بجب دے عیسیٰ علیہ السلام ان آمینو بیا نامینو بی پما ایمان راوڑے و بی رسولی پا عیسیٰ خالتی ویلی آمننا بی امامنگا ایمان راوڑے پا دے دوارو وشد گواوسا یننا مسلمون چمنگا غاڑی خودن کیو اذکر یاد کا اسقال الحواریون بس کمکوی ہوئی